الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مختصر درسونه د سیرت شروع نن لسم درس د سیرت ته او د هغه عنوان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فطائف کی په دې حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف تلال چې کېدې شي هلته څوک دعوت قبول کی یا هلته څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پناهي ورکي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زید ابن حارثه دا هم ملګری و هغه ورسره هم ورسره و هلته دی ولاړو مشران ته دعوت ورکو خو چا خبره ونه منله حتی کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې د دې زین وزا او خلکو په کمرو هم گزارې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی کو او د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره هم دا کارو کو دا غسر هم زخمی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو باغ کې پناهي واغسته او به د هغې نه مکې ته روان شو په لاره کې جبریل علیه السلام راغی او ملک الجبال د غرونو ملائک دا هم ورسره او وی فرمایل چې ای د الله پیغمبره که ستا خوښي نو په دې خلکو باندې با دا غرونه را یوځي کو او دا میده کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې نه بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله لا یشرک به شیئا بلکې زه امید ساتم چې الله رب العالمین با د دیونا داسې اولاد پیدا کی چې د الله عبادت پکې او د الله سره به شرک نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه امید ساتو مکې ته لاړ هلته ورته مطعم ابن عدي ورته پناهي ورکړه او قریشو ته دا اعلان هم وکړو چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پناهي ورکړي نو قریشو دا غي دا پناهي قبول کړه لیکن مشرکین دا په خپل عناد باندې مضبوط ولاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاجز کولو د پاره کله به یو طریقه اختیار ولا او کله به بل طریقه اختیار ولا یو ورځ دی په مسجد حرام کې راجم شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې جواب ولېګو ورته ویل چې د قوم مشران دا راجم شوي دي او ستا سره خبرې کول غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جلتی باندې راغی او په دې نیت باندې که چېرته دی اسلام قبول کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې مخکینی پیغمبرانو هغوی به نښې راوړي لکه موسی علیه السلام هغې نښه راوړې وه همسا ورسره وه صالح علیه السلام اوښه پیش کړې وه عیسی علیه السلام به مړي را ژوندي کول نو ته هم موږ ته یوه نښه راوړو یو معجزه راته راوړه نو کله به ورته ویل دا کار وکړه او کله به ویل دا کار وکړه او مقصد به کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عجز کول او پریشانه کول وو مختصر دا چې
قریش ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاموشه کولو دپاره دا یوه ښه طریقه ده چې نښه ترې طلب کوي، نښه ترې وغواړئ، یوه معجزه ترې وغواړئ، نو خلک به پوه شي په دې خبره باندې چې دا د الله پیغمبر نه دی. نو دوی ورال او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نښې طلب وکړو، د معجزې طلب یې ترې وکړو. الله رب العالمین ورته نښه وښودله او سپوږمۍ دا دوه ټوکلې شوه. یوه ټوکله دا د ابو قبیس د غر د پاسه لاړه او بله لاندې لاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ګواه شئ خلکو. قریشو دا ولیده خو بیا هم ایمان نه راوړه او الټه دا وویلو چې دا جادو دی، دا سپوږمۍ چې دا چې دوه ټوکلې شو دا به موږ باندې جادو کلی. خو یو سړی په هغو کې و، نو هغه دا خبره وکړه که چېرته دا جادو وي نو په ټولو خلکو باندې خو جادو نه دی شوی. د مسافرو نه به تپوس وکړو، کوم مسافر خلک چې دي په سفر کې دي چې هغو رال د هغو نه معلومات وکړو. نو مسافر خلک چې کله راواپس شو او رال نو د هغې نه تپوس وکړو، نو هغو ورته وویل چې دا سپوږمۍ موږ دوه ټوکلې لیدلې وه. لیکن قریشو بیا هم دا خبره ونه منله او په خپل کفر باندې مضبوط ولاړ وو او د ایمان راوړو ته تیار نه وو. غرض دا چې الله رب العالمین دا معجزه او نښه ورته وښودله او سپوږمۍ دا دوه ټوکلې شوه. بل دا چې دا سپوږمۍ دوه ټوکلې کېدل دا اصل کې د اسراء او د معراج دپاره تمهید و او د هغې د قبلولو دپاره ذهن سازي وه چې د اسراء او د معراج واقعه دا به انشاءالله به بل درس کې ذکر شي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.